محترمو مسلمانانو وروڼو د ظلم انتها چې کومه دا ډیره زیاته و. ظلم هغه لهر دومره زیات روان دی چې د مسلمان په بچي باندې او مسلمان باندې چې کومه دا ډیر لوی ظلم روان دی او داسې ظلم روان دی چې مسلمان په مسلمان باندې ظلم کی، مسلمان راپورته شي او مظلوم معصوم باندې ظلم وکړی شي او مسلمان راپورته شي دا مشر مظلوم باندې چې کوم هغه ظلم کولی شي، په زنانه باندې چې کوم دا ظلم کولی شي، نو دا ډیر لوی جرم دی د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې. نو ظلم هغه سختی او د ظلم چې کوم هغه عذاب دا دی الله تعالی په نسبت باندې دغسې کس لپاره ډیر لوی عذاب دی، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې ظلم چې کومه دا ورځ د قیامت باندې تیریږي، یعنی کوم انسان په دنیا کې ظلم کی هغه که په هرې طریقې سره وي بل مسلمان باندې ظلم کی په ورځ د قیامت دغه انسان باندې تیریږي. نو ظلم د وجې نه مونږ باندې چې کوم هغه په ورځ د قیامت تیری جوړیږي، نو مونږ د ظلم نه ځان ساتل پکار دي، د ظلم د نه کولو نه هغه ځان ساتل پکار دي، بلکې کوم مسلمان چې په ظلم په بل مسلمان باندې کی نو هغه ظلم نه اخلاصول چې کومه دا پکار دي او هغې سره مدد کول پکار دي د مظلوم سره. نو که ماشوم وکتلی شي، که زنانه وکتلی شي، که مشر، انتها نه زیات ظلم چې کوم هغې سره روان دی او لویه خبره دا چې بل مسلمان پې ظلم کی، مسلمان راپورته شي او بل مسلمان پې ظلم کی. نو حاضرینو دا ډیره د افسوس خبره ده موږ د مسلمان دپاره. نو الله تبارک وتعالی موږ او ستاسو ټولو خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کړي او الله تبارک وتعالی هر مسلمان چې کومه دا د ظلم نه وساتي. دا ویډیو دومره شیر کو چې مطلب مخکې خلکو ته ورسیږي چې د ظلم نه خلک هغه بچ کړی شي او ظلم چې کومه خلک نه کوي.